بسم الله الرحمن الرحیم. په منصوباتو کې د مفاعیل خمسه بیان شو، شپږم نمبر د حال بیان هم وشو، اوم نمبر تمیز دی. تمیز وہ اسم ہے، تمیز آغا اسم دی جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے، پا عدد کے چکم پٹوالی وی نو آغا ختم کی. عدد دی مثلا لس، نو د لس نا سمراد دی دا پتہ نه لگی پا دی عدد کے پٹوالی دی. پینزل لس شل دا دی پتہ نه لگی چی دا سدی پا دی کے پٹوالی دی. نو چې کم اسم راشی او په عدد کې چې کم پټوالی دی هغه ختم کی، نو دا اسم ته تمیز وي. لکه لس کتابونه، نو په دې ځای کې دا کتابونه چې دي نو دا د لس عدد نه ابهام لري کوي او د دې نه پرده اوچتوي چې دا لس څه شی دی. نو د لس حقیقت چې دی نو کتابونه دی واضح کو، نو دا کتابونه چې دی دا تمیز دی. جیسے رأیتو احد عشر کوکبا، ما اولیدل یولس توری. نو پدیده که احد عشر عدد دی یولس، ما اولیدل یولس، نو یولس دی سلی دی کوکبا ستوری ملی دی. نو دا کوکب چه دی نو دا تمیز دی او دا پوشیدگی لري کئی او دا ابهام لري کئی دا احد عشرنا. یا وزن کی، یا با دا تمیز پوشیدگی او ابهام لري کوي د وزن نه، د وزن نه به پرده اوچتای، د وزن وضاحت بکئی. جیسے اشتریت رتلن زیتن، رتل دا د وزن یو مقدار دی، مثلا نیم کیلو. نو اشتریت رتلن ما واغشتل یو رتل، یعنی نیم کیلو میں واغشتل. نیم کیلو دی سو آغشتل. اوز دا دی نیم کیلو نا چه کم لفظ پرده اوچتی و دا دی وضاحت کی، نو آغیت تمیز وی. زیتن دا زیتون تیل. خریدا میں نے ایک رتل زیتون کا تیل. یا پیمانہ کی، یا دا تمیز چه دی نو پوشیدگی و ابهام لرکی دا پیمانے نا. جیسے بیعتو قفیزین برن، ما خرڅ کړل دوا پیمانی برن غنم. قفیز دا پیمانه دا غنمو. او په وزن کې او په پیمانه کې فرق دا دی چې وزن چې کوم سیز تللی شي نو پای کې وزنی، او چې کوم سیز ناب کولی شي په لوخي سره نو هغه ته پیمانه وي. نو په دې ځای کې تمیز چې دی نو دا د دریو مقاصدو لپاره راځي. یو مقصد د تمیز دا دی چې په عدد کې کم پوشیدگی او پټوالی دی هغه ختم کی. مثال احد عشر کوکبن دی. او دویم مقصد د تمیز دا دی چې په وزن کې کم پوشیدگی دا نو هغه ختم کی. مثال دی رتلن زیتن. او دریم مقصد د تمیز دا دی چې په پیمانه کې کم پوشیدگی او ابهام دی نو هغه ختم کی. او د دې مثال چې دی نو قفیزین برن دی. او ترکیب دی رأیت فعل با فاعل، احد عشر ممیز، ممیز د یا په فتحې سره، او کوکبن تمیز. ممیز تمیز مل کر مفعول به ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دویم نمبر ترکیب دی اشتریت فعل با فاعل، رتلن ممیز زیتن تمیز. ممیز تمیز مل کر مفعول به ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. درین ترکیب دی بیعتو فعل با فاعل قفیزین ممیز برن تمیز. ممیز تمیز مل کر مفعول به ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.
اتم نمبر په منصوباتو کې د حروف مشبہ بالفعل اسم دی. حروف مشبہ بالفعل دا شپږ دي: ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل. او دې کې هر یو چې دی نو دا داخليږي په مبتدا او په خبر باندې. او چې کله دا په مبتدا او په خبر داخل شي نو مبتدا ته بیا مبتدا نه وي بلکې هغه ته اسم د دې ان یا ان یا کأن وي. او خبر ته بیا عام خبر نه وي بلکې هغه خبر د دې حروف مشبہ بالفعل وګرځي. خبر د ان یا خبر د ان دغه شان. د دې مثال دی ان زیدن قائمون. نو په دې ځای کې اصل کې زیدن قائمون، لیکن د ان دراتلو د وجنه زیدن چې دین په زیدن بدل شو یعنی منصوب شو. ځکه د ان یعنی د حروف مشبہ بالفعل اسم چې دی دا د منصوباتو نه دی. ما اور لا کی خبر، د ما او د لا خبر، ما او لا مشابه بلیسا، دا هم داخلیږي په مبتدا او په خبر. او چې کله دا په مبتدا او په خبر داخل شي نو د دې د داخلېدو نه بعد مبتدا ته اسم د ما یا اسم د لا ویل کیږي، او خبر ته خبر د ما یا خبر د لا ویل کیږي. او د دې د داخلېدو نه بعد مبتدا چې دین هغه مرفوع وي او خبر چې دین هغه منصوب ګرځي. لیکن مبتدا ته بیا مبتدا نه وي بلکې اسم د ما یا اسم د لا ته ویل کیږي. جیسے لا رجل ظریفا، پدې ده کې ظریفا چې دی نو دا د منصوباتو نه دی، دا خبر دی د ما د لا. او کو ما رجل ظریفا شي نو بیا به د ما خبر شي. دلته کې د لا خبر دی. لا برای نفی جنس کا اسم. لسم نمبر په منصوباتو کې اغا د لای نفی جنس اسم دی. لای نفی جنس هم داخلیږي په مبتدا او په خبر، او د دې د داخلېدو نه بعد مبتدا ته اسم د لای نفی جنس وي او خبر ته خبر د لای نفی جنس وي. او دغه اسم د لای نفی جنس د منصوباتو نه دی. لکه لا رجل ظریفون، په دې کې رجل منصوب دی په فتحې سره. کان اور اس کے اخوات کی خبر. یو لسم نمبر په منصوباتو کې د افعال ناقصه خبر دی. افعال ناقصه کان، صار، اصبح دغه افعال دی، او دا هم داخليږي په مبتدا او په خبر. او دا چې کله په مبتدا او په خبر داخل شي نو بیا هغه مبتدا ته اسم د کان وي او خبر ته خبر د کان وي. او هغه مبتدا یعنی اسم د کان چې دی هغه د مرفوعاتو نه دی، هغه بیان په مرفوعاتو کې شوی دی. او خبر د کان او د باقی افعال ناقصه خبر دا د منصوباتو نه دی، نو دلته په منصوباتو کې د هغه بیان دا وشو. جیسے کان زید قائما، نو قائما دا اصل کې زید قائم مرفوع، لیکن دا کان په وجه باندې دا قائمن قائمن وګرځید، منصوب وګرځید.